نبی علیہ السلام څه خلق ولیدل چې ښایسته او مزیداره غوښه پرته ده، لیکن هغه ښایسته غوښه، هغه مزیداره غوښه هغه نه خوري، او بدبوداره غوښه پرته ده او په هغې باندې دغه څه خلک لګیا دي او هغه خوري. چې دا پاکه غوښه نه خوري او ګندلک دي، چې دی خپله حلاله بیبي پرېښېده او په پردو تورسرو پسې ګرځي او د هغې سره ګناه کوي، دا ستا د امت هغه زناکار او بدکاره سړي دي. او دغه زنانه دی خپل خاوندان پرېښي دي او په پردو سړو پسې ګرځي او په دې غلط ګناه کې ځان مبتلا کوي، نو حلاله غوښه یې پرېښې، مزیداره غوښه یې پرېښېده، نو ځکه په دې بدبودارې غوښې باندې دي اړم دي وخوري. زما او ستا په معاشره کې وګوره، زما او ستا معاشرې ته وګوره چې نن زنا کم حد ته رسېدلې ده. آنسو کا سمندر امام علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لیکلی دی په خپل دی کتاب کې چې په کم قوم کې زنا عام شي نو هغه د بیا د قاتسالۍ د ګرانۍ انتظار کوي. نن زنا څومره عام شوې ده، مسلمان د ګرانۍ د وجې نه خودکشیانې کوي، حد کم ځای ته ورسېده. نن دغه بدفعلي څومره عام شوه